د بېنظیر روپۍ چې دی هغه شروع شوي دي خو ځینې کسان وایي چې دا روپۍ چې دي داسې واچوي دي لکه 13,500 روپۍ دي نو موږ ته به دا 13,500 روپۍ چې دي دا به د کل نه میلاویږي په دې کې ځینې نوي کسان دي هغه وایي چې موږ ته به دا روپۍ چې دي دا به د کل نه شروع کېږي چې موږ ته به د بېنظیر روپۍ چې دي دا به میلاویږي نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده د هغې دپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ بل دا ویډیو معلوماتي ده او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی مخکې شیر کوئ چې نورو کسانو ته رسي دا لایک شیر کمنټ چې دی دا پرېږدئ نو دا د ویډیو له چې دی دا لازم ورکوئ نو د بېنظیر روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي خو دې ځل چې روپۍ شروع شوي دي نو هغه په دوو مرحلو کې دي اولنۍ مرحله چې ده هغه شروع شوي ده او دویمه چې ده هغه به اوس په دې راتلونکي میاشت کې چې ده په دې کې به شروع کېږي نو کومو کسانو چې خپلې روپۍ نه دي راغستي نو هغه دې لاړ چې خپلې روپۍ دې راولي په کومو ضلعو کې چې شروع شوي خو اول به تاسو داسې چل وکئ چې خپل موبایل به وګورئ کوم موبایل نمبر چې تاسو په بېنظیر په دفتر کې ورکړئ په هغې به تاسو ته یو میسج راغلی د 8171 نه په هغې کې به تاسو ته روپۍ لیکلي چې پلاني ځای ته لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ او دې ځل چې کومې روپۍ میلاویږي نو هغه په کیم سیټ کې چې دی په دې کې میلاویږي خو ځینې کسانو دغه روپۍ راغستې دي او هغه وایي چې اوس دا روپۍ چې دي دا سیوا کېږي 13,500 روپۍ دي نو موږ ته به دا 13,500 روپۍ چې دي دا به دوباره میلاویږي نو کومو کسانو چې روپۍ راغستې دي هغې کسانو ته چې دی دا 13,500 روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي کوم چې نوي کسان دي دا به هغې کسانو ته چې دی دا روپۍ به میلاویږي هلو به میلاویږي چې کله د جون په میاشت کې دا بجټ ووتلو او په دې کې اضافه راوستله کله دې نه مخکې تاسو کتلئ دا 7,500 بیا 8,500 شو دغه شانتې 9,500 په کومو اوس 10,500 دي خو ځینې کسان وایي چې په دې بجټ کې به دا 2,000 روپۍ چې دي دا به سیوا کوي نو د دې نه به 13,500 روپۍ چې دي دا به جوړېږي د هغو له طرفه چې دی نن ساعت ایک څه خبره هم نه ده راغلې خو زیاتر کسان دا خبره کوي چې دا دې ځل به په دې کې اضافه راځي او دا به 13,500 روپۍ چې دي دا به میلاویږي نو اضافه به پکې راځي خو اوس دا پته نه لګي چې 1,000 روپۍ سیوا کوي که 2 سیوا کوي که 3 سیوا کوي خو ځینې کسان وایي چې 13,500 روپۍ چې دي دا دي نو موږ ته به دا 13,500 روپۍ چې دي دا به میلاویږي نو دا 13,500 روپۍ به هغه کسان ته میلاویږي چې کومو کسانو نوی رجسټریشن کړی او په راتلونکي وخت کې هغه به دې کې ایل شي نو هغه کسان ته به دا په نوي قسط کې میلاویږي او کوم چې زاړه کسان دي 200 روپۍ راغستي هغو ته هم په راتلونکي قسط کې چې دی دغه اضافي روپۍ چې دي دا میلاویږي خو په دې قسط کې چې دی دغه اضافي روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي کوم چې نوي کسان دي هغه چې موږ ته به روپۍ د کل نه میلاویږي نو د دې نه مخکې موږ تاسو ته ویلي دي چې اوس کوم دا بجټ وځي نو په دې کې به دې له اضافي روپۍ چې دي دغه وځي نو په هغې کې به نوي کسان چې دي په دې کې به ایډ کېږي د جولای په میاشت کې چې دی ډېر کسان چې دي هغه به د دې پروګرام نه چې دی وځي او نوي کسان چې دی هغه به دې ته وردننه کېږي نو کم نوي کسان چې وردننه شي نو په راتلونکي قسط کې چې دی تاسو ته به دغه روپۍ میلاویږي خو دې ځل له دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته نه میلاویږي اوس چې دی دویمه مرحله کومه شروع کېږي نو په هغې کې هم ځینې داسې نوي کسان چې هغه به دې کې یوځای شي خو بل به تاسو داسې چل کوئ چې تاسو به ځای خپلې روپۍ چې دی دا به چک کوئ بل دا کوم ځای کې چې روپۍ میلاویږي نو تاسو هلته کې خپلې روپۍ چې دی دا چک کوئ که ستاسو په اکاونټ کې دا روپۍ جمع کړئ نو تاسو ته به دغه روپۍ چې دی دا میلاویږي ځینې داسې کسان به چې هغو ته به تېر شوی قسط چې دی هغه به هم په اکاونټ کې جمع شوی خو دوی به خپلې روپۍ چې دي دا به نه چک کړي نو کوم ځای کې چې روپۍ میلاویږي تاسو به هلته خپلې روپۍ چې دی دا به چک کوئ خو په دې اولنۍ مرحله کې مه چک کوئ دویمه کوم مرحله چې ده په هغې کې به په ټولو اکاونټونو کې دا روپۍ جمع کېږي نو تاسو لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا چک کړئ او که تاسو رجسټریشن کړی په هغه وخت کې تاسو کوم نمبر ورکړی نو هغه نمبر چې دی هغه هم چک کوئ په هغې هم تاسو ته د 8171 نه چې دی میسج راتلی شي او په هغې کې به هم تاسو ته لیکلي چې خپلې روپۍ چې دی دا راواخلئ او آنلاین چې دی هم تاسو خپل اهلیت چې دی دا چک کولی شئ د دې په باره کې زموږ ویډیو چې ده هغه په یوټیوب چینل کې شته مظلوم